یو صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي چې یا رسول الله د مرګ نه زیات یریږم او د مرګ سره مې محبت نشته، نو علاج راته وښیه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې ستا سره څه مال شته؟ نو صحابي ورته وایي چې یا رسول الله او شته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته علاج ښیي چې دا مال ته د ځان نه مخکې ولېږه، چاله صدقه ورکا، خیرات وکا، مخکې دا مال ولېږه د ځان نه. ځکه د انسان دا زړه چې دی که نه، دا به د مال پورې نښتی، د مال سره محبت کوي. نو تا چې مال د ځان نه مخکې ولېږو، نو خود به خود به ستاړه غواړي چې زه به د مال پسې ورشم. تا به مخکې څه کړي، څه تیاری به دې کړی د مرګ. او کله چې تا د مال د ځان نه وروستو پاتې کو، نو ستا زړه د دې مال نه جدا کېدل نه غواړي، بیا د دې دنیا نه جدا کېدل نه غواړي. بیا دا د حدیث مفهوم دی چې کله تا تیاری ونه کو او د ځان نه د مال شاته پاتې کو، دنیا دې هغه پرېښوه، دستانه پاتې کېږي، نو ته دې د دنیا نه ځې، نو ته بیا خفه یې. خو چې دنیا دې ځان نه مخکې ولېږله، د آخرت غم دې پرې وکړو، نو بیا به تم د غواړي چې زه به د دنیا پسې ورشم، تا به تیاری کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که تاسو ته دا پته ولګېده چې د مرګ نه وروسته په ما باندې تېرېږي څه، زما سره به څه کېږي، نو تاسو به په رغبت سره خوراک ونه کوئ او نه به په لذت سره څه وڅکئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام بل حدیث کې فرمایي چې څومره علم د مرګ په باره کې د انسانانو ته دی، چې د ځنکدن څومره سخته ده، دا ورته په حدیثو په قرآن کې بیان شوې ده. دومره علم که چېرته د ځناورو سره وي چې ځنکدن څومره سخت دی، نو د انسانانو به د خوراک دپاره سورب ځناور هغه نه موندلی. دومره د مرګ هغه سخته ده، د ځنکدن سخته ده، دومره یو خطرناک شی دی دا مرګ.